الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعين و ناظرین، الله سبحانه و تعالی زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت پورا کامیابیانی، پورا خوشحالیانی، پورا عروج او پورا اطمینان او پورا عزت الله سبحانه و تعالی په خپل دین کې او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مبارک طریقو کې او د صحابه په اتباع کې خدا کومګه د صحابه اتباع کو، څنګه چې صحابه ژوند تیر کړي دا شان ژوند مونږ تیر کو. الله به دنیا هم خسته کی، د مرګ وخت هم خسته، اخرت کې هم مونږ مزيوي. او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي: من تشبه بقوم فهو منه. څوک چې په دنیا کې د چا مشابهت اختیاري، د چا په شان شکل و صورت جوړي، د چا په شان رهن سهن او د چا په شان ناسته پاسته کوي، د چا په شان جذبي لري، د چا په شان محبت لري، حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د حشر بم د قیامت پر ورځ هغه خلکو سره وي. او بل ځای کې نبی علیہ السلام فرمایي: المرء مع من احب. د سړي حشر به هغه چا سره د قیامت پر ورځ به سړی د هغه چا سره چا سره چې محبت کوي. که زمونږ په زړونو کې د صحابه محبت وي نو ان شاء الله العزیز الله سبحانه و تعالی به مونږ د قیامت پر ورځ د هغې په ملګرتیا کې راپاسي، د صحابه صحبت په الله را نصیب کوي، د صحابه سره به الله حشر کوي، د صحابه په شانتي ژوند په دنیا کې تیر کو، د صحابه په شانتي ژوند تیرول زده کو، د هغې اتباع وکړو، د هغې څنګه د نبي علیه الصلاة والسلام اتباع کړې وه، هغې څنګه د دین دپاره خدمات انجام کړو، څنګه د الله دین زده کړو، د الله د دین علم حاصل کړو، څنګه قرآنونه یاد کړو، څنګه د الله د دین دپاره هغې قربانیانې ورکړې وې، څنګه د الله د دین دپاره تکالیف برداشت کړو، د الله په دین کې په هغې باندې حالات راتله، هغې د حالاتو باندې څنګه صبر کولو، د حالاتو مقابله یې کوله. نو انشاءالله دغه سلسله کې زمونږ د حکایات صحابه دا په نوم باندې دا زمونږ دغه شروع دی، یو درس شروع دی. نو د صحابه سیرت دی، د صحابه سیرت زده کو، د صحابه سیرت وایو، بخپل هم وایو، خپلو بچو ته هم دا لګو، په هغې باندې هم اورو. انشاءالله العزیز دنیا او آخرت کې به الله کامیابی او په دنیا کې د بهترین کامیابی ذریعه به الله پاک زمونږ دپاره دا د صحابه واقعیات ګرځوي، د صحابه غونته ژوند زده کول او په خپل زندګۍ کې راوستل. نو انشاءالله دا به الله پاک زمونږ او ستاسو په دنیا او آخرت په همدې سره الله ښایسته کړي. نو دغه سلسله کې زمونږ دا واقعیات شروع دي. نن انشاءالله د حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه واقعه وایو چې حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه د الله د دین دپاره څنګه تکلیفونه برداشت کړي، څنګه قربانۍ سره هغې یعنې هجرت یې وکړو، هغې هجرت نه پس هغه ایمان راوړو، د نبي علیه السلام صحبت کې پاتې شو، او بیا چې ورته پته ولګېده چې د الله پاک دا دین او د الله دا نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی، نو بیا د چا د پلار څه ټیکه ده او د چا څه دغه جوړېدی شي، حق جوړېدی شي چې هغه مونږ د الله د دین د حق دین نه منې کي، د الله د پیغمبر د ملګرتیا نه منې کي.
نو په دغه سلسله کې حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه په کومې طریقې سره کلمه شهادت ویله بیا خلکو څنګه تکالیف ورله ورکړه او هغه تکالیف یې برداشت کړه نو الله پاک د هغې بدله او څه ورکړه چې الله د خپل دین لوی عالم جوړ کو او داسې عالم نه بلکې داسې عالم یې جوړ کو څنګه چې د الله د نبي علیه الصلاة والسلام د الله د پیغمبر نه علم زده کو هم هغه علم باندې په صحیح معنو کې عمل وکړو او داسې تقوا او پرهیزګاري شروع کړه داسې تقوا او پرهیزګارۍ سره ژوند تیر کو چې هغه به د یو ذرې برابر اسراف نه منلو یو ذرې برابر د دین خلاف عمل به نه منلو داسې بهترین بدله والله الله د دې تکالیف ورکړه لوی عالم شو بیا ورته نبی علیه السلام دعاګانې کړې وې چې ابو ذر څنګه چې بیا یو ځل ورته نبی علیه السلام فرمایي ابو ذر څنګه چې په دنیا کې د خلکو نه په تقوا سره ژوند تیرې او د خلکو نه جدا اوسېږي ستا مرګ به هم دغه شانتې راځي ستا سره به خوا کې څوک هم نه او دغه شانتې به ته نو بیا په واقعیات مخکې را روان دي انشاءالله تاسو به وورئ بیا یو ځنګل کې حضرت عثمان رضی الله عنه هغه وخت کې عثمان رضی الله عنه باندې به د سختي کوله د هغه خلافت حضرت ابو ذر غفاري رضی الله عنه به پرې ډېره سختي کوله او دا خو د تقوا غر نو ده به وایي چې یاره زه څنګه د تقوا ژوند تیروم چې داسې ټول تیر کړي او صحابو خو به د تقوا ژوند تیرولم لیکن هغه به یو ذره برابر هم څه اخوا دېخوا نه منل نو بیا حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وفرمایل چې تاسو دلته نه هجرت وکئ موږ ستا د مرضۍ مطابق ژوند نشو تیرولی ډېر ګران دی ته خو د تقوا غرې نو ستا په شان ژوند خو هر څوک نشي تیرولی نو بیا حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه د مدینې نه لاړو او په علاقه کې بیا اوسېده دا ښځه خاوند دواړه چې یو ځای کې اوسېده بیا د شهید شو او بیا داسې صحابه روانو او هغې بیا د جنازه وکړه او دا پیشنګویي نبی علیه الصلاة والسلام په خپله زمانه کې ورکړې وه نو اوس د حضرت ابو ذر غفاري رضی الله عنه واقعه وایو چې څومره سبق آموز او د اسلام دپاره یې څومره قربانیانې کړې وي نو ګورئ حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه مشهور صحابي دی وروستو یعنی د اسلام راوړلو نه پس لویو زاهدانو او لوی عالمانو نه جوړ شو یعنی دا لوی عالم او لوی زاهد جوړ شو دا صحابي د حضرت علی کرم الله وجهه ارشاد دی چې ابو ذر غفاری رضی الله عنه داسې علم حاصل کړی دی چې د هغې نه خلک عاجز دي دومره لوی علم د دې دین د تکلیفونو د وجې الله پاک ورکو چې دغه شان علم چا نه دی حاصل کړی دومره لوی علم حاصل کو د هغوی د حضرت علی رضی الله عنه د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه هغه محفوظ ساتلی دی دا علم محفوظ ساتلی دی هر کله چې دته د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د نبوت په لومبي ځل خبر ورسېدو د خپل رور د حالاتو د تحقیق دپاره مکې ته ولېږه چې څوک دا دعوه کوي چې ما ته وحي راځي آسماني خبرونه راځي د حالات معلوم کړه او د هغه خبرې په غور واوره هغه رور مکې مکرمې ته راغې او حالات معلومولو نه پس رور ته ورغې او وی ویل چې ما هغوی یعنی نبی علیه الصلاة والسلام د ښو عادتونو او د ښو اخلاقو په حکم کولو ولیده داسې دغه رور ورته وایي رور یې رالېږلی و مکې ته او چېرې ته د دې کس معلومات وکړه چې دته وحي راځي دا وایي چې ما ته وحي راځي ما ته الله کتاب را کړی دی او ما ته آسماني خبرونه راځي نو ته دته معلومات وکړه چې دا حقیقت دی او که نه داسې ډرامه بازي ده نو هغه رور چې راغی هغه ولیدو نو بیا واپس چې کله شام ته لاړو د خپل رور ته ابوذر رضی الله عنه ته وایي بیا ورته هغه رور وي چې یاره ما ولیدو ډېر ښکلي د ښو اخلاقو خلکو ته ترغیب ورکولو او د ښو عادتونو حکم به خلکو ته کولو او داسې کلام مې ترې واورېده چې نه شعر دی او نه د کاهنانو یعنی د جادوګرو خبرې دي د ابوذر غفاري رضی الله عنه په دې مختصره خبره تسلي ونه شوه د دې رور په دې مختصره خبره تسلي ونه شوه په خپله یې د سفر سامان تیار کړ او مکې ته ورسېدو او نیغ مسجد حرام ته لاړو نبي علیه صلات والسلام نبی علیه السلام یې نه پېژنده او د چا نه تپوس هم ښه نه ګڼل نبی علیه صلات والسلام یې نه پېژنده او د چا نه تپوس هم پوښتنه یعنې ښه نه ګڼله ٹھیک شوه د ماښامه پورې په دې حال کې و ماښام حضرت علی کرم الله وجهه ولیده چې یو ناشنا مسافر دی د مسافرانو غریبانانو بې وطنو خبرګیري د دغه صحابو
ضرورت د دغه مسافرو ضرورتونه پوره کول د دې حضراتو کارو، د دې صحابو کارو، د دې په ګوټۍ کې پراته وو. خپل کور ته یې راوسته، دا میلمه علي رضی الله عنه، دا ابوذر رضی الله عنه خپل کور ته راوسته، میلمستیا یې وکړه، خو د تپوس یې ته څه ضرورت ونه ګڼه. حضرت علي رضی الله عنه د ابوذر رضی الله عنه نه تپوس ضروري ونه ګڼلو چې څوک یې څنګه راغلی. مسافر هم څه ظاهره نه کړه، څه ښکاره نه کړه چې یاره بس زم دې نیت باندې راغلی. سبا بیا جومات ته راغی او ټوله ورځ یې په دې حال کې تېره شوه د دې ابوذر رضی الله عنه چې په خپله ورته پته ونه لګېده او تپوس یې د چا نه ونه کړه. غالبا د دې وجه به دا وه چې نبي علیه صلات وسلام سره د دشمنۍ قصې ډېرې مشهورې وې. نبی علیه صلات وسلام د دوی سره ملاوېدو نه نبی علیه صلات وسلام او د نبی علیه السلام سره د ملاوېدونکو خلکو ته هر قسمه تکلیفونه ورکولی شو. د ده به دا خیال و چې صحیح حال به معلوم نشي او بدګمانۍ کې به د بدګمانۍ په وجه به په مفتو کې تکلیف اوچت کم. دویمه ورځ ماښام بیا حضرت علي رضی الله عنه ته خیال وشو چې بې وطنه مسافر دی، په ظاهر کې چې څه غرض دپاره راغلی دی هغه پوره نه شو. ځکه یې بیا کور ته راوسته، د شپې پرې خوراک وکړو او خوب وکړو، خو د تپوس یې ته په دې شپه هم ونه کو. درېمې شپې ته بیا هم دا حالت شو. نو حضرت علي رضی الله عنه ته تپوس وکړو چې تاسو څه کار دپاره راغلي یې، څه دې غرض دی. نو حضرت ابوذر رضی الله عنه اول هغه د علي رضی الله عنه ته قسم ورکړ، وعده یې ترې واخیسته چې صحیح حال به ښایي، ما ته به صحیح حال وی. دې نه پس یې ورته خپل غرض وښودلو. حضرت علي رضی الله عنه وفرمیل چې بېشکه هغه د الله رسول دی او سبا چې کله زه ځم نو ته هم راسره لاړ شه، هلته به دې ورسوم. خو د مخالفت زور دی، دې دپاره په لاره کې که چېرې ما ته څوک داسې سړی مخې ته راشي چې د هغه نه ستا زما سره په تلو څه ویره وي، نو زه به تشه او دسماتي ته کښېنم یا به خپله پڼه سموم، ته نیغ روان اوسه، ما سره مه ودرېږه، په دې وجه چې ستا زما سره تلل معلوم نشي. دغه شان سهار د حضرت علي کرم الله وجهه رستو د نبی علیه صلات وسلام خدمت کې حضرت ابوذر رضی الله عنه ورسېده، خبرې اترې وشوې، سمدستي یعنې فوراً مسلمان شو. د ابوذر رضی الله عنه فوراً مسلمان شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته د تکلیف په خیال وفرمیل چې خپل اسلام اوس مخ کاره کوه، پټ خپل قوم ته لاړ شه، هر کله چې زمونږ غلبه شي یعنې مونږ غالب شو په دې کافرو باندې، هغه وخت راشه. هغه عرض وکړه، ای د الله رسوله، په هغه ذات مې دې قسم وي د چا په قبضه کې چې زما ساه ده چې دا کلمه توحید به د دغې بې ایمانانو یعنې د بې ایمانه خلکو په دې منځ کې په زوره وایمه. هغه وخت یې مسجد حرام ته تشریف یوړو او په اوچت اواز یې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ووی. بیا څه د څلورو طرفونو نه خلک را ورپاڅېدل او دومره یې د ابوذر رضی الله عنه ووهه چې زخمي شو، مرګ ته نږدې شو. د نبي علیه صلات وسلام تره حضرت عباس رضی الله عنه چې تر هغه وخته پورې مسلمان شوی نه و، د هغه د پاسه د بچ کولو د دې ابوذر رضی الله عنه د پاسه د بچ کولو دپاره سملاسته او خلکو ته ووی چې څه ظلم کوئ، دا سړی د قبیله غفار دی او دا قبیله د ملک شام په لاره کې پرته ده، ستاسو تجارت وغیره ټول ملک شام سره دی. که چېرې دې مړ شو، که دا ابوذر رضی الله عنه یادو وایي که دا مړ شو نو شام ته به تله راتله بند شي. په دې خبره دغې خلکو ته هم خیال پیدا شو چې د ملک شام نه زمونږ ټول ضرورتونه پوره کېږي. د مکې خلکو ته دا خیال پیدا شو چې زمونږ ټول ضرورتونه خو د ملک شام نه پوره کېږي. دغه لاره بندېدل مصیبت دی، په دې وجه یې هغه پرېښوده. دویمه ورځ بیا دغه شان مسجد حرام ته د ابوذر رضی الله عنه لاړو او په اوچت اواز یې کلمه وویله. خلکو د دې کلمې د اورېدو طاقت ونه لرلو او په ابوذر رضی الله عنه بیا ورمات شول او سمې زخمي کو ویې وهلو. دویمه ورځ بیا حضرت عباس رضی الله عنه هغه شان د ابوذر دا خلک پوه کړل او لرې کړل د ابوذر رضی الله عنه نه چې ستاسو د تجارت لاره به بنده شي.
حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه لیکي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ارشاد سره چې خپل اسلام پټ ساته د هغه دا کار د حق ښکاره کولو یو جوش او جذبه وه. د دې ابوذر رضی الله عنه یعنی دا تلل او مسجد حرام کې په اوچت اواز سره کلمه ویل دا جوش او جذبه وه د حق ښکاره کولو دپاره. هر کله چې دا دین حق دی نو د چا د پلار څه ټیکه ده چې د هغه د ویرې دې پټ کړی شي. او د نبی علیه صلات وسلام منې کول د شفقت د وجې نه وو چې کیدای شي تکلیفونه برداشت نشي د ده نه. یعنې د نبی علیه صلات وسلام د حکم خلاف د صحابه کرام رضوان الله عنهم دا مجال اډوونه چې د نبی علیه السلام د حکم خلاف به کو. د دې نسم نمونه مستقل باب کوم مخکې بابونو کې هم انشاءالله را روانه ده. چونکې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله دین خورولو کې هر قسمه تکلیفونه اوچت کړي دي. په دې وجه حضرت ابوذر رضی الله عنه په اسانتیا باندې عمل کولو په ځای د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداري غوره کړه، خوښه یې کړه چې نبی علیه السلام ته تکلیفونه ملو شوي مکو چې ما ته هم لږ ملو شي. همدا یو څیز و چې د دې په وجه هر قسمه ترقی دینی او دنیوي د صحابه کرام رضوان الله عنهم قدمونه ښکلول او هر یو میدان د هغوی په قبضه کې و، د دې صحابو په قبضه کې و چې چا به یو ځل کلمه شهادت وویله د اسلام د جنډې لاندې به راغې نو لوی نه لوی طاقت به هغه نشو منې کولی او نه لوی نه لوی ظلم به هغه د دین د خورولو نه لرې کولی شو. نو دې صحابو د برکاتو د دې صحابو د برکته نن موږ ته الله پاک کلمه را کړې ده، دې قربانیانې کړي دي، خپل بچي یتیمانان کړي دي، خپل بیبیانې کونډې کړي دي او خپل ملک او وطن یې پرېښی دی او ټوله دنیا کې صحابه خواره شوي دي. زموږ دلته په پېښور کې چې کوم دغه دی اصحاب بابا دی نو دا هم صحابه دي، 35-36 صحابه دي، دی دلته کې پراته دي او یو صرف سنان ابن سلمہ رضی الله عنه دا یو صحابي چې دی د ده نوم مشهور دی، پکې نور صحابه په تاریخ کې ملاویږي. په پنجګور کې بلوچستان کې پنجګور علاقه ده، هلته کې د صحابه قبرونه دي. خوزدار یو علاقه ده، هلته کې د صحابه قبرونه دي او دغه شان په بدین یو علاقه ده په سند کې، هلته د صحابه قبرونه دي او دغه شان ګورئ ترکی کې استنبول یو علاقه ده، یو ښار دی، هلته کې د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه چې ډېر څومره بوډا او څومره کمزور او د الله دین یې هلته هم رسولی. دمشق کې حضرت بلال رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام مؤذن و او چې کله نبی علیه السلام د دنیا نه رخصت شو نو حضرت بلال رضی الله عنه لاړو او دمشق کې بیا شهید شو. ټول ملکونو کې اردن کې هر یو ملک کې د صحابه مزارونه دي او دا صحابه د الله د دین د خورولو لپاره راغلي، بل څه مقصد دپاره نه راغلي. موږ ته چې را کومه کلمه الله را کړې ده د الله کلام راته الله را رسولی دی، د صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشادات راته الله را رسولی دي، احادیث شو، فقه شوه، دغه شان د قرآن شو، تفاسیر شو، دا ټول د صحابه او د قربانیانو د برکته. نو که موږ هم د الله د دین دپاره څه نه څه قربانیانې وکړو او د الله دین یې زده کړو، الله به په دنیا او آخرت کې اوسلی، الله به هم ښایسته کړي، الله برانه ډیر د دین کار واخلي او دنیا او آخرت براله الله اوزلی ښایسته به کړي راله. او الله جل جلاله فرمایي قرآن پاک کې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. څوک چې زما د دین دپاره الله پاک فرمایي څوک چې زما د دین دپاره تکلیفونه برداشت کوي او مجاهدې کوي، کوششونه کوي، جهادونه کوي، الله پاک فرمایي دی دپاره به زه هرې لارې کولاوم، هر بندې لارې به د دی دپاره زه کولاوم. او نو عزیزانو الله جل جلاله د خپل بنده د نیک اعمالو ته ګوري او ډېر زیات خوشحالیږي. د انسان نیک اعمالو ته الله ګوري، په فرشتو باندې فخر کوي. نو موږ هم کوشش کوو د صحابو واقعات په خپله مورو، نور خلکو ته مورو، خپلو بچو ته مورو، کورونو کې مورو. انشاءالله العزیز د دې لوی برکات به تاسو په خپلو بچو کې ووینئ. د دین جذبات به زموږ په اولاد کې پیدا شي، زموږ بچو کې به پیدا شي، زموږ په نارینهو زنانو، زموږ په ماشومانو جینکو کې، په ماشومانو هلکانو کې به، زموږ په زنانو کې به الله جل جلاله د دین جذبات او د دین محبت پیدا کړي. نن چې هر طرف ته د بېدینۍ اوازونه دي، هر طرف ته چې بېدیني ده، نو
هر طرف ته بيدینی خوريږي فتنه فسادونه خوريږي کومګه اندقه د دین आवाज ولګو او د دین د پیغامونه د دین د نغمه مونږه چې دا شروع کو ان شاء الله العزیز زمون په هر ځای کې به د دین معاملات وي دینی معاملات پوي دا قتل و غارت او دا هر ګندګي دا ټول به الله ختم کی کومګه دا غشان د دین سلسله کې مخ کې لاړ شو او دینی جذبات او محبت زمون په زړه کې راشي څنګه چې د صحابه په زړونو کې وو نو راتلونکي واقع پور ان شاء الله مونږ لا اجازه راکړي او که زمونږ دا واقع تاسو خوښ شوي نو چینل سبسکرایب کوئ لایک کوئ او نور ملګرو سره شیر کوئ صدقه جاریه ده چې تاسو هم په دې صدقه جاریه کې شامل شئ هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين